محترمو نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ څوک دا وظیفه کوي فرمایي چې الله پاک د انسان هر قسم حاجت پوره کوي څوک هم د جمعې په ورځ دا وظیفه کوي الله پاک یې هر قسم مشکل ختموي څوک هم د جمعې په ورځ محترمو دغه وظیفه کوي الله پاک د انسان هر قسم قرضې ختموي کو چېرته څوک داسې وي چې هغه د نظره شوي وي د نظر بد شکار وي نو هم نن د جمعې ورځ ده او دا وظیفه یې دا وکړي انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به د بد نظر نه بچ ساتي محترمه دغه رنګه محترمه د یو سړي کاروبار چلیږي نه یا کاروبار شروع دی او په ټپه روان دی یا مطلب روزګار ډیر زیات ګډوډ دی نو محترمه کوشش کول پکار دی نن د جمعې ورځ ده وڅوک د رشتې دپاره کوي وڅوک د محبت دپاره کوي بس صرف تاسو دا یو وظیفه وکئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسمه مسله دا به ختمه کړي څومره چې حاجات دی الله پاک به پوره کړي څومره مسایل دی الله پاک به ختم کړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دعا وکړئ الله پاک څومره داسې کسان دي چې هغه حاجات لري که نارینه وي که زنانه وي که هغوی مشکلات لري الله پاک مشکلات ورله ختم کړه او تمام حاجات ورله پوره کړه څومره کسان قرضدار دي الله پاک د دې وظیفې په برکت باندې تمام قرضونه دا ختم کوله الله پاک څومره پریشان حاله دي څومره بدحاله دي څومره داسې کسان دي چې هغه په ټینشن کې دي په پریشانۍ کې دي مصیبتونو کې دي الله پاک دغه مسلې داسې ختمې کړه څومره داسې کسان دي چې هغه بېروزګاره دي الله پاک د حلالو روزګار له ورکړه الله پاک زمونږ نه راضي شه او زمونږ او د کتونکو تمام وظیفې دا پوره نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ډېره زیاته کمال ده جمعې ورځ ده بس دا وظیفه تاسو کوئ د جمعې د لمانځه نه بعد هم کولی شئ مازدیګر هم کولی شئ اوس هم کولی شئ 10 بجې هم کولی شئ چې څه ټایم تاسو غواړئ دا وظیفه کولی شئ خو لږه د زړه نه لږه د اخلاص نه چې څومره پکې اخلاص وي او څومره د زړه نه وي انشاءالله العزیز دومره پایده دا به ډېره زیاته کوي محترم مسلمانانو که تاسو حاجت لرئ د هغې دپاره وظیفه وکړئ الله به پرې پوره کوي دا سرونه شته دی دا خویندې شته د هغوی د دنیا حاجات دي نه پوره کېږي دا سرونه شته خویندې شته دی دغه رنګې کلیواله شته علاقې واله شته د هغوی مشکلات دي او نه ختمېږي همدا وظیفه د ژوند معمول ساده کوي انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسمه مرسته کوي محترمو وظیفې ترتیب او طریقه کار وایم د هغې نه مخکې ده چې براه کرم وظیفه د زړه نه وکړئ چې څومره پکې زموږ ستاسو دهان توجه دا ډېره وه دومره به زموږ ستاسو دا وظایفو را ذکر دغه کار کوي څومره چې پکې زموږ دهان توجه برابر نه وه نو دومره به ستاسو محترمو یا زموږ دا وظیفه هغه کار نه کوي زموږ کار صرف ښودل دي باقي وظیفه کول په جړا باندې وظیفه کول په داسې انداز چې الله پاک په تاسو باندې رحم راشي وظیفه دومره کول چې الله پاک ستاسو حاجت پوره کړي د غوښتو طریقه دام ناشنا وي دام منفردي د وظیفې کولو ترتیب و دام بدل وي نو ډېر زیات یونیک طریقه وي مطلب چې الله پاک په ډېر زیات خوشحاله شي محترم وظیفه د تاسو د جمعې په ورځ دا شروع کړئ یو شپېرې درود ابراهیمي ووایئ یا کوم درود شریف آسان وي هغه وکئ او دغه رنګه زر پېرې بسم الله الرحمن الرحیم زر پېرې بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه وکئ او د هغې نه بعد به یو شپېرې درود شریف او بیا د هغې نه بعد لاسونه اوچت کړئ او ښه وژاړئ الله پاک ته وژاړئ د الله پاک نه وغواړئ یار چې څومره موږ د الله پاک نه غواړو څومره موږ الله پاک ته جاړو انشاءالله العزیز پیدا وکړي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته